نبی علیہ السلام فرمائی سلویخ روز با دجال پا دی مقدس مکہ گرزی 40 دن سلویخ روز کی باغا دا مشرق نا مغرب پورے جنوب نا شمال پورے پا دا علاقہ چکرو لگئی او دا سلویخ روز بے سنگئی ویلون بے روز بے دمر اگدئی لکا دا یو کال برابر دویم روز بے دمر اگدئی لکا دا میاش برابر دریم روز بے دمر اگدئی لکا دا یو ہفتے برابر لاندے کزینی نو تاسو برا مرگری اخیجے برا چت باندے درے مرے اچولی شوی دی لگتی او پوٹے منگ دا پرستری شروع کری دی ناغیتا دا سیزون میزون تڑلی دی نو دا یو جمعہ دو بے انشاءاللہ منگ مرگری گزارا کو برا درے مرے اچولی شوی دی یو پوٹے گزاراو کے مرگری برا مرگری کینے اللہ دل عجر در کی رون بے روز با دوم رو اگدے لکر یو کال دویم روز با دوم رو اگدے لکر یو میاشت دریم روز با دوم رو اگدے لکر یو ہفتے او باقی روزی بیدا سیوی لکا عامر وزی دے که بسیب دے چکرو لگئی پا دے طول ازمکا او دے با دا خدای دعوی با دکڑی دے بوئی زا خدای ما دے با دانوی چی دا خدای بندیم زا خدایم او ورسر بسی نبی علیہ السلام فرمائی مال او دولت باغون بی او چی دے کل راشی یو قوم تا باورشی ما او منه چی دا خدای مغیب وی نتا خدا من خدای نی وی خنیم وی یو باران تا بوئی چی پدری قوم اونشه زمکی تا بوئی چی فصلو نوچکے فوراً با فصل اچشی باران با بنش چینو کی خولونو کی اوبا با بندشی دی با تیروان شی اغا قوم سره چی کمال دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اغا مال با دا پس روان شی دا سے با پسیدی لکا دا شاتو دا مچے چی دا شاتو اغا بابا پسیدی دا شاتو چی کم مشر دے و کم بادشاہ دے اغا پسی چی سنگ دا شاتو دا مچے چکر لگی دقا سے دا مالون بور پسی روان شی خلق با دقا سے پاتی شی دا لوگ تند با دا خلق ملشی تو جو ابتلا دا امتحان دے واپس و پاک قوم راشی سنگا چل دے ما خدای مانے سنگا مال دولت میں در ختم کے غریبانان نکلے کنا مال دولت خوچے سوکر کے اغا خدای بھی کنا غیب ہوتوی اوز مونگ در باندی ایمان روڑو زمون خدای واپس مونگ دولت و مال راکا باران تبا حکم اوکی چی شوروش باران بشوروش چینو تبا حکم اوکی لازرغونی بشی کیانو کی اوبا پیداش بیا با مال دیر شی تردی حدا پور پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی پا دی زمکا کی دن سمر سردر و سپینزر او دا زمک دا معدنیات او دا سیزون دی دا بطول دا دجال تابیوی دا بور پسی روانی یو قوم لبورشی ما دا خدای منه اغیب ہوتوی نمون خطا خدای نمانو وی گورا کزی یو نخد تخکارا کم بیا با ما خدای منه اغیب ہوتوی سنخ بخکارا که وی استاسو پلارانو نکونا چی کملی چلا دا اللہ جم دی کم اوگا منه دی وہ یرک دا کار دیو که خمونگ تابیا خدای منو زمونگ پلارانو نکونا چی کملی دی کار دی را جم دی کل خدای دی منو وی کم دی خخ دی رازه مقبری لبلار شی پیغمبر علیہ السلام فرمائی زمکا بوش لیگی و شیطانان بداغوی پا شکل رو دی زمکینا ای با شیطانان خدا غی دا پلاران و دا نکونو پا شکل زمکینا روزی دیو او دا خو میغا پلار دے دا خو میغا رور دے دا خو میغا نکا دے فوراں پا دجال باندی ایمان بروڑی جناب دے نخو نخانو تا سو ٹنگی دے شی گران کارم ندے آغا سالی با ٹنگی گی چکم سوچا مسلمان دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا گوارے خدا ندے پوشے ولی زکا دے با پخیستر گلون دی او خدای لون ندے اللہ کے عیب نشتا ورد خیستر گوا لندی او دا سے بلندی لکا شین انگور کے بار روتی دغا سے دستر گو دا گاٹے بے بار روزی خلقو لبت کرک ورزی او چی کم سوچا مسلمان دے اگا بے پیجنی بل سالی بن پیجنی پا دے تندی دا پاسا بے لکلی کافر کافر دا بے ہوتا لکلی کافر دا بے پدی تندی دا پاسا ورطا لکلی خو یارا چه کم سوچا مسلمان دے اگا با پیجنی او چه کم کافر دے اگا تا بدا خط نخکاری گی یو دا کندی مرگری دا قضای که ادرے گے دا کم بہر نا مرگری رازی اگا دا نور مرگری برا لار ورطا سموے چه برا خیجی لگون دی لان دے لگتنگ دے نو خبر دا چه نبی علیہ السلام فرمائی پا دی تندی دا پاسا بے ورطا لکلی کافر مسلمان خوبے پیجن کی دا کافر دے دا سے نخن خانے بھئی پا یو قوم باورشی دا اغی قوم باندے با آفت راغلی دا اغوی ساری بملشوی دے باورشی ولی خپا ہے جی پا مونگ باندے آفت راغلی دا مونگ ساروی ملدی ٹون
که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمدي کړم ما به خدای ومنې؟ هغې وی بلکل دې منو. دی به وله هغه ټول څومره سره ټول به ورته را جمدي کړي، هغې به په ایمان راوړي چې واقعي خدای خو همتی لکه مونږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل. کم قوم چې په ایمان راوړي د هغې قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګورې د غولانځې به یې ډکې وي، تشې به یې پړسېدلې وي او ښه مضبوط څاربه به وي. کم قوم چې په انکار وکړي او دی نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې، د هغې څاروي به ټپي، غولانځو کې پی به یې او د لوکې بمړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا ني دقه. لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به هم وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکي، کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي، په اور به یې سوځوي. خو نبی علیه السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت دی نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورئ، او چې کم د اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورئ. دی چې کم جنت درکړي دا د خدای عذاب دی، چې دله کم اور درکړي نو ظاهر کې خدای اور ته وغورځوي خدا جنت ته الله به درته خوشحالي درکړي. ټینګ شه ورته جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي، دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی. نو دی کې خو به هر صورت پوره تحقیقي او یقیني خبره نشته. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو هلک ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده. هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجالو، ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی، دا یهودي ښځه و یهودي سړی و، د هغه بچی و او یو باغ و په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیه السلام یو وفرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیږي، د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به 13 کاله بچی نه کیږي، 13 کاله پس به یو بچی وشي. 13 کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه وړندی ابا ډېر بیکاری، مور او پلار به هم ترې تنګي، او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداري، سترګې به اودې وي. هغه بچی به ناشنا خبرې هم کوي. او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کم بچی پیدا شوي وي نو پلار به نری وي، پوزه به یې داسې لکه د طوطي مخوکه او لوړ دنګ به او ردې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی غټه ښځه به ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی او ښځه چې کوم شکل نبي علیه السلام یادوي نو مقه شکل یې دی، او د دې سړي چې کوم شکل دی نو نبي علیه السلام یادوي مقه شکل یې دی. وایي زه ورغلم سره د یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو، خو چې نبي علیه السلام کوم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هم هغه صفتونه وو، همغه شی و لکه طوطي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وایي ما دې تپوس وکړو چې ستاسو بچی شوی دی؟ وایي هغې وایي چې او مې چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړه؟ وایي چې 13 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده، اوس هم یو بچی شوی دی. ګوره پیغمبر علیه السلام هم دی به 13 کاله پس پیدا کېږي، د مور او پلار به 13 کاله کې اولاد نه کېږي. وایي مونږ ورته وایي چې دا بچی څنګه دی، خالق دی که بد؟ وایي ډېر خطرناک دی، ډېر خراب زوی خدای را کړی. مونږ وایي د حالت څنګه دی چې دې اوده شي، څه حالت یې وي؟ وایي چې اوده شي نو سترګې اودې وي خوله یې بیداري. مونږ چې کومې خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي. ګوره نبي علیه السلام چې څه فرمایي ټول په هغه هلک کې وو. وایي زه ورغلم د هغه هلک نه مې څو تپوسونه وکړل، وی امقد ناشنا جوابونه راکړل. پیغمبر علیه السلام ته خبر شو دغسې ابن السیاد د صاف نومو یو هلک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی او صاحب د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوي هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیه السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی، دی په یو باغ کې ودو، چې ودو نو پیغمبر علیه السلام د اونو نه شاته پټ چې دی مونږ نه خبر نشي او دی ودرې چې له ده نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونې نه مې ځان پټو، د بلې نه ځان پټو، دی که د دجال دی مور د دې ابن السیاد دی مور نبي علیه السلام ولیده چې ویلې زوی ته یې اواز وکړو ای بچیا هغه دی ودرېږه، نبي علیه السلام راغی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وی مور یې خدای هلاکه که که دې زوی دی اواز نه وی ورکړی نو مونږ ته به پته لګېدی وه چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې را پاسېده نبی علیہ السلام دی تپوسونه وکړل، وی څه حال دی؟
ته چې ودې څه حال دي؟ وی چې ودې م سترګې مې ودې ویړه مې بیداري. وی سینې وی یو تختینم په دریاب د پاسه ولاړ دلته مو د دریاب د پاس یو تخ را تخکاریږي. پیغمبر علیہ السلام او فرمایله شیطانانو تخت چې تخکاریږي. وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر د راځي کنه راځي؟ وی او دو خبرې رښتیا او یو دروغه. کله دو دروغه او یو رښتیا. وی معامله در باندې ګډه وډه ده. بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی ما وته په دې کې سورۃ دخان پټ ک. سورۃ دخان دا مې دې کې ورته پټ ک. دته مې غاګونه که خو دې کې مې سورۃ دخان راوسته او تاسو ته کوم وی ما وته چې ښا دا تاسو د نه کوم چې ما په دې کې څه پټ کړی دي. وی ما ته چې نور خو نه پیغام هو دخ خو څه دخ دې پټ کړی دي. نو څه دخ دې په دې کې پټ کړی دي. نبی علیہ السلام ورته چخشا اخسا فلن تعدوا امرک چې تعالی خدای کم شی مقدر کړی دا غي نه تجاوز نشي کوله. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورته د خدای رسوله حکم کوه دا هغه خبيث معلومیږي چې دا سر ته غردم اقوا مردار کم. نبی علیہ السلام ورته فرمایل اے عمر کدا هغه دجال نی نو وجلو کیسه پیدا ده ولی وجنه یو يهودي معشوم دی او که دجال وی نو ته د په ملکولو قادر نه د ملکولو لپاره الله عیسی علیہ السلام مقرر کړی دی. خبر خلاص شو. یو بل صحابي دی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ او اذا حج روانو دا دجال لا سردا ابن سیاد را سر روان دی. دیم را سره مرګری دی. وی چې ما سره مرګری دی. وی پلار باندې روان یو خبره ترې کو. وی قافلین منځان لشو زو دی. وی دا سیر را باندې رااله ذکر د متعلق خدا خبر مشهور چې دا دجال دی. دنه به دجال جوړیږي. وی بار سو یې را باندې رااله. وی یې را باندې رااله. وی ما ته وی چې مې یریګا ونه یریږي ګوري. وی ما ته وی چې یره یو تاسو د نکوم خلق استا متعلق دا خبره کوي چې ته نه دجال جوړیږي. دا حقیقت ته کنه دی. وی ما ته وی دا څه کار دی چې د دجال متعلق پیغمبر علیہ السلام فرمایي او ګوره نبی علیہ السلام ورته وی اتشهد انی رسول الله. وی ته ګوي کې چې د خدای رسول یم او تاسو وی دا ګوي کوم چې تاسو د عربو پیغمبر یې ګوره. او بیا ورته وی دا دالک نبی علیہ السلام ته وی ته ګوي کې چې د خدای رسول یم. نبی علیہ السلام ته وی ته لا ګوي کې چې د خدای رسول یم. نو پیغمبر علیہ السلام ورته غوونه کو روان شو دي آمنت بالله ورسوله وی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمایي وی مې چې ستا متعلق خلک دا خبره کوي چې ته دجال وی. ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافری دا څه ده کنه. مې چې وی د مسلمانې د پیغمبر علیہ السلام خود دجال متعلق فرمایي چې مکه مکرمه او مدینه منوره ته نه داخليږي. دا څه ده مې چې وی د خود مدینه منوره نه رواني مو دغه مکه مکرمه ته ځم. دوشوي او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد بنه پیدا کیږي او دما خو بلا بچی د مدینه منوره کې مې پریخري. څنګه دجال یم وی هاوی ما په یقین راغی چې واقعي ته خود دجال نه تا نه خود دجال نه جوړیږي. ذکر ای مکه مکرمه ته روانه او مدینه منوره دی پرې خو دا هغه نه وروته نبی هم وجود دجال خو دې نه زی بچی دې مشي وی او د دجال بچی باندې کېږي او دجال به کافر ته خود مسلمان دا وکه. بیا ما ته وی زما دې قسم په خدای وی چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې دا فتنه زمانه کې روزي نو بچی به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایي ابن سیاد را سره د مدینه منوره په کوڅو کې یو ځای شو. ورته نه خو نه پته لګي وی چې را سره یو ځای شو. نو ما وطنیغ نیغو قتل مې چې یلکه تاسو متعلق خلک دجال وي. خو خلک دا خبره کوي چې ته دجال وي. ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافری دا څه ده کنه. مې چې وی د مسلمانې د پیغمبر علیہ السلام خود دجال متعلق فرمایي چې مکه مکرمه او مدینه منوره ته نه داخليږي. دا څه ده مې چې وی د خود مدینه منوره نه رواني مو دغه مکه مکرمه ته ځم. دوشوي او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد بنه پیدا کیږي او دما خو بلا بچی د مدینه منوره کې مې پریخري. څنګه دجال یم وی هاوی ما په یقین راغی چې واقعي ته خود دجال نه تا نه خود دجال نه جوړیږي. ذکر ای مکه مکرمه ته روانه او مدینه منوره دی پرې خو دا هغه نه وروته نبی هم وجود دجال خو دې نه زی بچی دې مشي وی او د دجال بچی باندې کېږي او دجال به کافر ته خود مسلمان دا وکه. بیا ما ته وی
زما د قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې روځي نو بچي به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې یو ځای شو. ګوره دې نښو نه پته لګي وایي چې را سره یو ځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې یلکه تا مطالعه خلک دجال وایي. وی وپړسېده وی دومره وپړسېد چې دا کوڅه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې. وی ما وی چې زړه رانه ووته منډه مې کړې. نو حضرت حفصه رضی الله عنها دا ورغی د خور وه ام المؤمنین وی مې چې دغسې ما ته وی چې تم دغسې ښې نیکبخته ګورې سم شه مور نږدې کېږه ورته. بیا دې رک شوی دی یو زمانه کې هېڅ پته نه لګي چې دې څه شو رک شوی دی. پیغمبر علیہ السلام یو بل صحابی راغی تمیم الداری رضی اللہ عنہ او دی عیسائیو رستو مسلمان شوی دی چراغ پیغمبر علیہ السلام تے علوی وی سیب دریاب کی کشتے کے سوارو دا بادماری کشتے ونو پاگئی کہ دا موافق سمت نهوا رازی خطاب زیت رسی او که دا مخالف سمت نهوا را لنو پبل طرف دی بیا غرزی وی هواگانی دا مخالف سمتونو نشوروش وی خیر دا منگ دا کشتے پا مخقلا چې په مخ یې کړه یو جزیرې ته ورسېدو 10 کسه مونږ او را روانو مدینې منورې ته. وی جزیرې ته ورسولو اوس حیران یو چې خدای دلته به څه کوو. وی چې هغه جزیرې ته مونږ کشتۍ ودروله وروختو یو حیوان مو لیده داسې حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویښته ته یې ویزاندو ټول وجود یې د ویښتو ډکو او دې پته نه لګېده چې مخ یې کم خوا دی او شی کم خوا ده داسې د ویښتو ډک. وی مونږ ته ویریدو وی ما مونږ ته وی چې یارېږه مه دې خوا راشئ. وی مونږ ورته چې ته څوک یې تا خو مونږ ویرولو. وی چې زه جاسوس یم جاسوس. وی مونږ ورته چې دلته څه کوې. وی چې در چا جاسوسي کوم ورشه هغه مخامخ جونګړه کې یو سړی پروت دی هغه ستاسو انتظار کې لږ ورنږدې شي. وی مونږ ورغلو. وی چې مونږ څنګه هغه جونګړې ته ورنږدې شو وی هغې کې یو سړی پروت دی لویه بلا ده او دا لاسونه او دا خپې په زنځیرونو تړلې شوي دي او چې مونږ یې ولیدو وی یو ټوپ یې وواو. وی یقین وکړه چې ټوپ یې کړی مونږ د یو بل نه منډې کړی ویریدو. وی مونږ ته وی چې څنګه رالی دلته. وی مونږ وی چېرې دغه د یو جاسوس دی او هغه جاسوس مونږ تاله راولېږلو. ته څوک یې. وی د دجال یم او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم. بیا موږ نه تپوس وکړه چې بحیره تبریه یو لوی دریاب دی دا شته. موږ ورته چې او ښه د اوبو ډک دی یو وخت به پرې راشي دی کې به یو څاڅکې اوبه مني. بیا تپوس وکړه نخل بیسان په شام کې یو لوی باغ د کجورو دا شته. موږ چې یو ښه زبردسته میوه ده پکې. وایي چې یو وخت به راځي کې به یو دانه کجوره به مني. بیا ران تپوس وکړه چې د آخر زمانې پیغمبر پیدا شوی دی. موږ وایي چې یو پیدا دی. وایي چې دا زما د وتو زمانه نږدې ده. خیر څه خبرې ترې نورې مو شوې. تمیم الداري رضی الله عنه چې راغی پیغمبر صاحب ته وی زه په ټوله دنیا چکر لګوم یو توابې ته به نشم داخلېدی توابه به ما حرامه ده. وی دا خبر هم ټول پیغمبر علیه السلام ته هم دا قصه وکړه چې قصه هم وکړه. نبي اسلام صحابه یو ځای کړل او تقریر یې ورته وکړو. وی چې تاسو ته زه د دجال متعلق کمې خبرې کوم دا تمیم الداري او د دا یو کم 10 ملګري ورسره ملګري دي هغه سړی دوی لیدلي دوی نه تپوس وکړئ. ټوله قصه ورته بیان کړه او چې دی وی چې توابې ته ټوله دنیا کې به ګرځم توابې ته به نشم داخلېدی. نو پیغمبر هم دا کونټه مبارکه په دې ځمکه وویله الا وهذه الطوابه. وی توابه هم دا مدینه منوره ده دې ته به نشي داخلېدی باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي به. نبی علیہ السلام فرمایي د مدینې منورې په هر یو کوڅه باندې به دوه فرشتې مقرري. دجال چې کله ورنږدې کېږي نو هغه فرشتې به په کروړه باندې وي او مخ به بل طرف ته اړوي. نو مهدي په زمانه کې به دجال لا پیدا شي بیا به فساد شروع کړي. ده به خلک مسلمانان کړي خواري به یې کړي د مسلمانانو یو خشته حکومت به یې جوړ کړي. دیکھیں چې دجال راشي واپس به خلک ګمراهان کړي. دی به هم حیران چې خدای پاکه زه اوس څوک کم خلک چې مسلمانان کړل جهاد مې پې وکړو
علاقې مې په فتح کړې. خدای قرآن بیا دجال په بل طرف واړو، اخو په بل طرف نه بیا دجال واړو. دی بر راشي دی کې با خدای پاک حضرت عیسی علیہ السلام را کوس کی. پیغمبر علیہ السلام فرمایي د دو فرشتو په وزرو به لاسونه خو دي او د بیت المقدس د دو منارو په خوا کې به را کوس شي او دا سر به د وبونه لوندي چې سرخکته کی ساس کی بته بیگی لکه د ملغلرو غونده او چې سر اوچت کی نو خشته خشته مرجان او ملغلرو غونده د وبو د ساس کی بته زوړندېږي. دی برا کوس شي. دله به خدای پاک داسې طاقت ورکړي جناب د پوزې دا سا چې وځي که نه دا چې کم کافر باندې لګي هغه به مردارېږي او سا به څونه وځي. دا زمونږ سا خو چې وباسو یو لیشتم نه که نه د ده سا به دومره ځای ته خورېږي لکه د ده نظر چې کوم ځای پورې لګي. اوس الله تعالی خو د مسلمان بل طرف ته امداد کوي. عیسی علیہ السلام به راکوز شي. چې راکوز شي نو مهدي به ورته مسله پرېږدي چې را مخکې شه. ابویي نه ګوره د پیغمبر اسلام برکت تاسو ګوره. ابویي نه دا امام مهدي ستاسو نه دی او امامتي به هم دی کوي. زه به ستاسو امام پسې مونځ کوم، ستاسو قرآن باندې به فیصلې کوم، خنزیر به حلال کړي. عیسایان خو خنزیر تاسې ګوري لکه مونږ چې ګډ ته ګورو او صلیب د هغوی عبادت کوي. وی په دې عیسی علیہ السلام مونږ وجلی دی حالانکه عیسی علیہ السلام خدای اسمان ته خېجوي. صلیب به مات کی او د عدل و انصاف حکومت به عیسی علیہ السلام شروع کی. دجال پسې به وګرځي. مهدي ته وی لښکر را جمع کا چې ده پسې ورشو. دی به ګوري را پیدا کوي به یو ځای کې به را لاندې کی چې را لاندې کی عیسی علیہ السلام به پې حمله وکړي به د خپله نیزه به ووهي او مردار به یې کړي. خلکو ته به یې وښیي چې تاسو وګورئ چې کم سړي ځان ته خدای وی دا د هغه حشر هغه له به خدای عجیبه طاقت ورکړي. د مدینې منورې نه یو سړی به راشي دجال ته مخامخ بشي. دی به ورته وي ته ما باندې ایمان لري چې زه خدای یم؟ به ورته وي زه دا شهادت کوم چې ته دجال کاذب یې. وی ګوره سم شه ګنې وجنم دی. وی زه ګوی کوم چې ته دجال او کاذب یې خدای نه. دی به خلکو ته ووایي چې ښه که دې مې اوس مړ که تاسو به ومنئ چې زه خدای یم. هغې وي موږ ته مخکې نه منلې چې خدای یې. عرب وله په دې سر کېږي او په دې منځ به اره کي. نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي. دې منځ کې داسې مزل وکړي. مړ مې که هغې وایي او وی که اوس یې واپس را جمدې کړم او به منئ چې زه خدای یم؟ وی چې مونږ خو ته مخکې منلې چې خدای یې واپس به را جمدې کړي. نبي علیہ السلام فرمایي نیغ به ورته ودرېږي داسې به پړقېږي لکه د میاشتې غوندې به دا مخ پړقېږي. بیا به ورته وایي وی څنګه چل دی ما منې چې زه خدای یم؟ وی نه اوس مې د باندې ښه یقین راغی چې ته هغه دجال کافر یې. وی بیا دې وجنم؟ وی نه مې شي وجلی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې یو کس دی یو ځل مړ کي دوباره به بیا د هغه په مرګ قدرت نه راځي. دی به وجني اوچتی به لیکن د هغه په مرګ باندې به د اس قدرت پیدا نشي. رسوا به شي دغه ځای کې. نو عیسی علیہ السلام به لګي چې دجال به مړ کي. چې دجال مړ کي عیسی علیہ السلام په دې مخ د ځمکه حکومت شروع کړي او داسې د عدل و انصاف حکومت به شروع شي چې نبی علیہ السلام فرمایي وی یو انار به دومره غټي یو انار چې په سوونو خلق به هغه خوري خلاصیږي به نه. او د یو انار پوستکې به دومره غټي چې لویه ډله به ترې لاندې ناستي او هغې له به سورې ورکوي. یو چیلی به د یو قوم دپاره د پیو کافي وي، یو غوا به د یو قبیلې دپاره د پیو کافي وي، یو اوښه به د یو کلي دپاره د پیو کافي وي. داسې به دا اسمان دا اوبه راوورئ زرغونتیا به وشي میوې به زیاتې شي ځمکه به زرغونتیا زرغونه کي مسلمان به ډېر زیات خوشحاله کي او ډېر د عدل و انصاف حکومت به بیا شروع شي.